او دی پیو سیستم دا وایم چې چونکې ته دلته دې ضلع ته نوی راغلی موږ څومره دا پارلمنټیرین چې یو د پي ټي آی سره تعلق ساتو چارسده کې موږ به تا پسې وروسته ولاړو زما په ضلع کې چې څومره بدامني څوک چې کار سنیچر وي څوک چې غلطکار وي څوک چې کریمینل وي لاس ورته چوي موږ به پسې وروسته ولاړو انشاءالله. الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ټول مخکې ماته درانه مشران د شهداو خاندان سره تعلق لرونکي ماشومان زنانه ما مخامخ علما کرام زمونږ د چارسدې پارلمنټیرین ډي پي او صاحب ډي سي صاحب نور څومره چې ایڈمنسټریشن کسان دي د میډیا والا ټولو ته په جمع السلام علیکم. ملګرو نن چې دا کوم پروګرام دی دا د شهداو په باره کې دی. څنګه جو डी सी से भी हुए कि शहीद की जो मौत है उसमें अक़वाम की हयात होती है. शहीदों को अक्सर माता नाराजी हजरत आयो खबर कोमा कि जो शहीद को जबाने जमा पखौरा बाने अमन और अक्सर जमन मलगरी द अमन खबर कई अमन वाले मंगवाड़ो कि अमन हुई पदे मुल्क के पदे खौरा बाने पदे इलाका बाने न बेबदा से जवानान खौर तनस मारशी. زمونږ بدقسمتي دا ده چې څو یو خو زمونږ د ملک په داسې محل وقوعي داسې ده د داسې علاقه کې پروت دی داسې خطه کې پروت دی داسې قوتونه دي چې په هغې په وجه باندې په دې ملک کې امن ډېر کم موږ ولیدو. دویمه زموږ پالیسیانې داسې وي چې دغه پالیسیانو په وجه باندې څنګه چې خالد خان وویلې چې دغه پالیسیانو په وجه باندې موږ په پردي جنګونو کې خپل ملک اخته کړی وي. په پردي جنګونو کې زما جنازې اوچتېږي په پردي جنګونو کې زما ځوانان شهیدان کېږي. دا ټول زما د قوم سره تعلق ساتي دا ټول زما ځوانان دي که هغه پولیس سره تعلق ساتي زما د وجود نه دي که هغه فوج سره تعلق ساتي زما د وجود نه دي که هغه یو سکیورټي ادارې سره تعلق ساتي هغه زما د وجود نه دي که هغه زما شهریان دي هغه زما د وجود نه دي. که دې کې هر څوک شهید کېږي نقصان یې زما دی. کاغه اړیوي ادارې والی نقصان د دې وطن دی د دې ملک دی. که یتیمه کېږي یتیمان کېږي نو زما ماشومان یتیمان کېږي که کونډه کېږي نو زما خویندې کونډې کېږي نو نقصان یې موږ ټولو ته رسي. اول خو چې څومره زموږ اعلی چارواکي دي کم از کم په دې باندې سوچ پکار دی چې دنیا کوم طرف ته لاړه او موږ په کومو څیزونو کې اخته وو. لاړه دنیا د ترقۍ په دور کې شروع ده او موږ په پردي جنګونو کې لاشونه اوچتو. زما په دې لږ ټیم کې څومره دا زما صوبه چې کومه ده خیبر پښتونخوا دا په فرنټ لاین باندې ده. دلته چې کله دهشتګردۍ لهر راشي ړومبی زما پولیس فیس کوي ړومبی زما فوجیان وروڼه فیس کوي ړومبی زما سکیورټي ادارې مې په خطا کې وي. ولې پکې وي ځکه وي چې دوی په فرنټ باندې ولاړ وي دوی جنګېږي زما دپاره جنګېږي چې زه به د خپل علاقه کې امن راولم. بیا موږ خو څومره د پښتانو ورونو پاکستانیانو موږ سلام پیش کوو او خراج تحسین پیش کوو دې ځوانانو ته چې د هغوی په وجه باندې که موږ په خپل کور کې خوب کوو نو دا خلک قرباني ورکوي دغه قربانۍ په وجه باندې موږ ته آرام او چین او سکون میلاویږي. ملګرو د دې کوم چې دې ډي پي او سره قدم اوچت کړی دی د دې زه خراج تحسین زه ته هم پیش کوم او ډي پي او سیستم دا وایم چې چونکې ته دلته دې ضلع ته نوی راغلی موږ څومره دا پارلمنټیرین چې یو د پي ټي آی سره تعلق ساتو چارسده کې موږ به تا پسې وروسته ولاړو. زما په ضلع کې چې څومره بدامني څوک چې کار سنیچر وي څوک چې غلطکار وي څوک چې کریمینل وي لاس ورته چوي موږ به پسې وروسته ولاړو انشاءالله. موږ به د هر قسمه سپورټ کوو. موږ غواړو چې زموږ دا ضلع صفا سوتره وي. موږ غواړو چې زموږ په دې ضلع کې امن وي دلته سکون وي دلته چین وي دلته دا کریمینلز دا ټول ختم شي. دا بدقسمتي دا ده چې هغې صاحب لا دې خلاف هغه کاروي اوسه پورې نه ده شوې د هغې د وجې ورځ په ورځ موږ په معاشره کې دا څیزونه زیات شول او د هغه چې کله دا زیاتېږي نو بیا پکې زما داسې ځوانان هم پکې شهیدان کېږي چې کوم ماته شاته دا تصویران لګېدلي. نو زموږ د ټولو فوکس په دی ړومبی زما دا وطن دا زما ملک دی پاکستان زما ملک دی
دې کې چې امن وي په ما کې به امن وي، زما په صوبه کې چې امن وي په ما سره به سکون وي، او زما په دې ملک کې چې امن وي موږ ټول به په خوشحالۍ او په ترقۍ باندې وو، ځکه چې د امن نه غیر نه ترقي شته، د امن نه غیر نه سکون شته، د امن نه غیر نه چین او ترقي دا څیزونه بالکل نشته. نو امن چې وي نو ترقي به وي، سکون به وي، چین به وي. نو انشاءالله ډیپیو صاحب موږ دا خبره کوو چې تر دې کم ته چې کوم اکټیویټي شروع کړي موږ یې 100% سپورټ کوو په دې سیزونو کې چې زموږ په دې صوبه کې دا کریمینل زموږ په دې ضلع کې دا کریمینل ختم شي، او اخره کې زه چې کوم شهدا شوي دي او د هغې چې کوم یتیمان دي ټولو ته زه دا وایم زموږ په معاشره کې څوک د مختلف علاقو نه تعلق لرونکي کسان راغلي دي، د چا په ګوان کې، د چا په کلي کې، د چا په علاقه کې به داسې یتیمان وي، نو هغوی باندې د شفقت لاس ځل دا د زموږ د اسلام موږ ته ښي، موږ مسلماني موږ ته ښي، زموږ کوم اسلامي تعلیمات دي دا شعار او دا اصول موږ له راکړي چې موږ د یتیم په لاس باندې شفقت لاس ږدو، د هغې به خیال ساتو او هغې له به پوره انکریجمنټ ورکوو، او هغوی ته به دا ووایو چې ته د قوم دپاره شهید شوی، ته د قوم دپاره ستا والد صاحب یا ستا بچی شهید شوی دی، موږ به ټول قوم ته پسې وروسته ولاړو. ډېره مننه، والسلام.